Bacterial disease in human. Class first year biology. Chapter 6 Prokaryotes. Lecture 14 or total lecture 18. Bacterial disease in human. د بکټریا ډیر کم مقدار داسې دي چې هغه په انسانانو کې سیریس بیماری پیلاوي او چې کوم انسانانو ته د بکټریا د بیماری پیلاویږي نو دا په څلور طریقې سره کیږي. یو طریقې ته ویل کېږي ایر بورن، یعنی د هوا په ذریعې سره د بکټریا بیماری د یو انسان نه بل انسان ته تلل، او پای کې مثال په تور باندې دی یو ډیپتریا ده، بل ټیوبرکلوسس دی، بل بکټریل نیمونیا ده او ووپینګ کپ دی. نو دا ټیوبرکلوسس دا داسې چې کله یو کس وي او هغه ټوخي وکړي نو د ټیوبرکلوسس والا بکټریا مایکو بکټریوم ټیوبرکلوسس دا هوا ته راشي او چې بل کس ساه واخلي نو دا د هغه لنګس ته لاړ شي او هغه ته ټي بي ولګوي. دویم چې کوم موږ سره د بکټریا خورېدو ذریعه ده نو هغې ته واټر بورن ډیزیز ویل کېږي، یعنی د اوبو په ذریعې سره چې کوم دی نو بکټریا بیماری پیلاوېدل. نو دې کې موږ سره مختلف اگزامپل په تور باندې یو ټایفاید دی، بل ګیسټرونټرایټس دی، بل ډایسنټري ده او کالرا ده. نو دا بیماری چې کوم دی نو د دې دا بکټریا اوبو ته لاړ شي د بیمار جسم نه، او چې کله یو صحتمند کس هغه اوبه وڅښي نو دا بکټریا هغه صحتمند کس ته بیماری پیلاوي. په دې وجه باندې دې ته ویل کېږي واټر بورن ډیزیز. بل فود بورن ډیزیز، نو فود هغه بیماری چې هغه موږ سره د خوراک په ذریعه سره بکټریا د یو جسم نه بل جسم ته ځي. پای کې مثال په تور باندې بوټولیزم دی، بل فود پوایزنینګ دی. نو دا موږ سره د فود په ذریعه سره د بکټریا خوريږي د یو جسم نه بل جسم ته. بل موږ سره د زخم په ذریعه سره، یعنی یو جسم هغه چې کوم دی نو بکټریا پکې موجوده ده او د هغه جسم نه بکټریا رااله او د بل کس جسم چې کوم دی نو زخمی شي د زخم په ذریعه سره بکټریا د هغه جسم ته دننه لاړ شي نو هغې ته بیا ویل کېږي از نون ایز ا ووند بورن ډیزیز. بکټریا موږ سره بیماری پیلاوي ځکه چې دا یو خاص قسمه زهرجله ماده خارجوي چې هغې ته یو ته اکزوټاکسنز ویل کېږي، بل ته انډوټاکسنز ویل کېږي. دا اکزوټاکسنز دا داسې پروټینز دي چې دا موږ سره د ژوندی بکټریا د سایټوپلازم نه خارجېږي، او انډوټاکسنز دا موږ سره لایپوپولیسیکراید مالیکول دي او دا موږ سره د بکټریا په سیلوال کې موجود دي او د ګرام نیګیټیو بکټریا په سیلوال کې موجود دي. اوس دا اکزوټاکسنز چې کوم دي دا موږ سره په ګرام پازیټیو بکټریا کې موجود دي، او چې ګرام پازیټیو بکټریا د انسان په جسم کې ژوندی موجود دی چې دا اکزوټاکسنز خارج کړي دا په وجه باندې انسان باندې بیماری راځي. او دا چې کوم ګرام نیګیټیو بکټریا ده چې د دې تعداد انتهایی سیوا شي نو څه پکې مړي شي، چې کوم مړي شي د هغې دا چې کوم سیلوال دی د هغې هغه مالیکول لایپوپولیسیکراید او به طور انډوټاکسن کار کوي او بیماری پیلاوي. نو ګرام نیګیټیو بکټریا د مړ کېدو نه بعد په انسان باندې بیماری راوستی شي او ګرام پازیټیو بکټریا په خپل ژوندی وي چې بیماری په انسان باندې راولي. Some of the disease caused by the bacteria are discussed below. یو دی کالرا موږ سره د ویبریو کالرا بکټریا د وجې نه کېږي. دا ګرام نیګیټیو بکټریا ده، دا د انسان انټسټاین ته لړ شي او دا د ګنده اوبو په ذریعې سره یا ګنده خوراک په ذریعې سره ځي. کنټیمینیټډ دراصل ګنده ته ویل کېږي، او هر هغه واټر یا فوډ چې پای کې دا بکټریا موجوده وي نو هغې ته دراصل کنټیمینیټډ ویل کېږي. دا بکټریا چې کوم دی نو یو خاص قسمه زهر خارجي ټاکسین زهر ته ویل کېږي چې د هغې په وجه باندې په انټسټاین کې بیا د زیات مقدار کې اوبه چې کوم دی نو هغه په ډایجسټیو ویسټ مټیریل کې بهر د جسم نه وځي. دا چې کوم موږ سره کالرا ده نو په دې کې پیشنټ چې کوم دی نو په یو ګنټه کې 1 لیټر اوبه چې کوم دی د جسم نه په ویسټ مټیریل په شکل کې بهر وځي، او دا په 100 غنټو لپاره دا پروسس جاری وي، یعنی دغه د جسم نه اوبه چې کوم دی نو د ویسټ مټیریل په ذریعې سره بهر وځي په یو غنټه کې 1 لیټر. نو دغه سترګې چې کوم دی نو هغه ګری کلر شي، او دغه چې کوم سترګې دي نو هغه د سترګو کوم ککې دي کې دننه طرف ته ورشي. دغه سکن چې کوم دی نو هغه رینکل شي، رینکل مطلب چې جورې په ظاهر شي، او دغه چمړه چې کوم دی نو هغه وچه شي او یخوالی محسوسوي. بیا د دې نه بعد چې کوم دی نو په هغه باندې دا سپټم ظاهر شي چې د هغه لاس او خپې چې کوم دی نو هغه غیر ارادي طور باندې حرکت کوي او دې ته مسکولر کرامپ ویل کېږي. دا چې کوم بلډ دی نو هغه زیات تکند شي، یعنی چونکې اوبه ترې نه زیاتې لاړې شي او سالوډ پکې زیات پاتې شي په بلډ کې،
د هغې په وجه باندې د هغه بلډ چې کوم دی نو تھکن شي او دې کې کوم دی نو مورټیلیټي ریټ 70% دی که یو کس علاج ونه کړي نو 70% خلکو چانس دی چې مړ شي پکې انټيبیوټیک په دې کې کوم استعمالېږي نو هغه ټیټراسایکلین دی او دې نه علاوه چې کوم د دې د علاج په تور باندې استعمالېږي نو هغې ته اورل ډي هایډریټ سالوشن ویل کېږي چې هغه په جسم کې دننه په بلډ کې د سالوټ او د واټر بیلنس برقرار ساتي د دې نه د محفوظ ساتل کېدو لپاره مختلف طریقې دي چې پای کې یو د سینیټیشن د صفای خیال ساتل د خپل پرسنل هایجین د خپل ذاتی چې کوم دی نو صفای خیال ساتل او دغه شانتې فوډ چې کوم پریپریشن دی پای کې احتیاط کول ایمونایزیشن چې کوم دی نو مونږ کولی شو او د دې ایمونایزیشن یعنی ویکسینیشن دا د شپږ میاشتو لپاره کار کوي بل ټایفاید فیور ټایفاید فیور چې کوم دی نو دا ریویکټ هیومنز یعنی انسان ته ډېره غلط تباهي ورکړې وه د څو نسلونو پورې دا راټ شیپ ګرام نیګیټیو بیکټیریا د وجې نه لګي چې ته سلمونیلا ټایفي ویل کېږي او دا بیکټیریا چې کوم دی نو د 5F په ذریعې سره خورېږي چې پای کې یو اف ته اپلایز یعنی مچانو په ذریعې سره بلې پوډ بلې فنګر او بلې پیسز یعنی ویسټ مټیریل په ذریعې سره او بلې پومایټس هغه کپړې وغیره چې هغه یو کس استعمال کی نو هغه ته یا نور برتن وغیره نو هغه ته پومایټس ویل کېږي او هغه استعمال شوی چې کوم پومایټس دي یعنی برتن یا کپړې وغیره د بیمار والا هغه بل کس ته ورکول او د هغې په وجه باندې د بیماري د یو جسم نه بل جسم ته پھیلاوی دی شي دې لپاره چې کوم ټیسټ کېږي ته وایډل ټیسټ ویل کېږي او د دې په سیمپټمز کې چې کوم دی نو یو السر دی نو السر دراصل موږ سره زخم راتل په ډایجسټیو سیستم کې انټرنل کم زخم وغیره یې ته السر ویل کېږي او د کس چې کوم ویسټ مټیریل کوي نو په هغې کې سټول ویسټ مټیریل ته ویل کېږي انډایجسټډ ویسټ مټیریل په هغې کې بلډ موجود وي او دا پیشنټ ته چې کوم دی نو زیاته تبه وي د جسم چې کوم دی نو هغه نه وي ناراست وي لیتارجي دراصل ناراسته ویل کېږي او د په جسم باندې چې کوم اپډامن وغیره دی پای باندې سرې دانې راوخیږي نو بلډ چې کوم دی دا په بلډ ویسلز او هارت کې چې کوم دی پټ روان وي او چې کله بلډ ویسلز نه بهر روزي نو بیا په جسم باندې په سکن باندې ریډ سپاټس راځي نو د دې مطلب دا چې دا ریډ سپاټس راتلل د دغه کس چې کوم بلډ ویسلز دي نو په هغې کې کټ لګېدلی دی او هیموریجک والا افیکټ پکې پیدا شوی دی دې لپاره علاج په طور باندې چې کوم دغه استعمالېږي نو هغې کې یو د کلورم بیناقول او دې نه علاوه د دې د رکاوېدو لپاره ایمونایزیشن هم موجود دی ټیوبرکلوسز ټي بي دا یو ډېره تباهکن بیماري وه او ډېر انسانان د دې وجې نه مړه شوي دي په زرګونو کالو پورې دا موږ سره په هر هغه ځای کې وي چې کوم سلمز وي یعنی کوم ځای کې چې کوم دی ماحول کې صفایي نه وي په هغې کې چې کوم دی نو ګند وغیره ډېر زیات موجود وي او دویم دا په هر هغه علاقه کې ډېر زیات وي چې کوم ځای کې مل نیوټریشن وي مل نیوټریشن دراصل د غذا کمی ته وایي دا چې کوم سلمز او مل نیوټریشن علاقه ده نو په هغه ځای ته ویل کېږي پور کوالټي اف لایف او دغه چې کله دغه پور کوالټي اف لایف هم وي او اوور کراوډینګ وي اوور کراوډینګ دراصل ویل کېږي پر هجوم چې خلک په زیات تعداد کې په یو ځای کې اوسېږي ته اوور کراوډینګ ویل کېږي دا موږ سره چې کوم ټي بي دا لګي د مایکو بیکټیریوم ټیوبرکلوسس بیکټیریا د وجې نه او دا بیکټیریا په خپله که تیزاب کې واچوي نو تیزاب ورته دا رزسټنس شو کوي یعنې تیزابو د وجې نه دا نه مري دا بیماری ټي بي والا خورېږي د هوا په ذریعې سره نو کوس یو کس چې د هغه ټي بي ده او هغه ټوخي وکړي نو د هغه ټي بي والا بیکټیریا هوا ته راشي نو چې ګیر چاپېر کوم کسانو سره موجود دی هغوی ساه واخلي نو هغه بیکټیریا د ساه په ذریعې سره د هغوی لنګس ته لوړ شي او هغوی ته ټي بي ولګي اوس د ټي بي چې کوم علامات دي نو په هغې کې یو دا ده چې کرانیک کپ وي یعنې شدید ټوخي وي بل چیسټ پین سینه درد کوي او های فیور زیاته تبه وي او دا چې کوم لنګ دغه دی سپوټم دی سپوټم دراصل بلغم ته ویل کېږي نو په هغې کې ریډ کلر موجود وي یعنې پیپړو ته چې کوم دی زخم لګېدلی دی او پیپړو نه چې کوم بلغم وغیره راځي نو په هغې کې وینه هم موجود وي د ده کوم پیپړې دي په هغې کې یو دانه لګي هغه دانې ته ویل کېږي ټیوبرکل او ټیوبرکل چې کوم دی دا وخت سره سیوا کېږي او پیپړې چې کوم دی نو ډیټرایټ کوي ډیټرایټ دراصل ګنده ته ویل کېږي یعنې پیپړې ورته ګنده کړي نو بیا په ساه اخیستو کې ورته هم تکلیف وي د ټي بي چې کوم علاج دی نو هغه 8 میاشتو باندې مشتمل دی او
مختلف دوايان چې اته میاشتې به استعمالیږي. پای کې کوم دوايان دي نو یو آیسونایزیډ دی، بل ریپامپین دی. او دغه چې کوم مریض دی نو د داسې ماحول ته بوتل غواړي چې د ښه خوراک میلاویږي او دویم د صفایي پکې ښه خیال وساتل شي. ایمونایزیشن د دې لپاره موجود دی او د دې لپاره کوم ویکسین استعمالیږي نه ته بیسلس کلمیټ ګیورین ویل کېږي یا ته بي سي جي ویل کېږي. نیمونیا نیمونیا دام یو تبه دام د بیکټیریا د وجې نه کېږي او دا د انسانانو برانکس ته لګي. نو برانکس هغه ټیوب دی چې هغه پیپړو ته تللی دی او لنګز تم لګي او لنګز پیپړو ته ویل کېږي. د دې مختلف قسم ته وایرسز دي او بیکټیریا دي چې هغه موږ سره نیمونیا لګي او نو ډېرې بیکټیریا دي او ډېر وایرسز دي. نو په هغه چې کوم زیاتر بیکټیریا دي نو پای کې 80% چې کوم دا نیمونیا بیماری ده نو دا د یو قسمه بیکټیریا د وجې نه ده، هغې ته ویل کېږي سټریپټوکوکس نیمونیاي او دا په خپله ګرام پازیټیو بیکټیریا ده او کیپسولیټډ ده، یعنې د دې د سلوال په د یو هارډ لیر موجود دی ته کیپسول ویل کېږي. دا بیماری چې کوم موږ سره سټریپټوکوکس نیمونیاي د وجې نه لګي نو دې ته ویل کېږي نیموکوکل نیمونیا. د دې مختلف قسم د چې کوم علامات دي د انسان په جسم باندې د نیمونیا والا نو پای کې یو های پیور یعنې ډېره تبه او شارپ چیسټ پین، سینه چې کوم دی ډېر سخت درد دی کوي او په ساه اخیستو کې تکلیف وي او کلرډ سپوټم دراصل بلغم ته ویل کېږي. نو بلغم کې چې کوم دی سور رنګ موجود وي یعنې پیپړو کې زخم لګېدلی وي. اوس دا چې کوم بلډ په پیپړو نه روځي نو هغه د پیپړو چې کوم الویولای والا تمام دغه دي سیکس دي نو پای کې خوارې شي. د هغې په وجه باندې یو خوا پیپړې چې کوم دی نو هم ګنده شي او دغه پیشنټ ته چې کوم استعمالیږي دوایه په طور باندې نو یو پینسیلین دی او بل ټیټراسایکلین دی. او د هغه کسان دپاره چې کوم پینسیلین ته الرجیک دي یعنې الرجي ریاکشن یې جسم شو کوي پینسیلین ته نو هغې دپاره بیا استعمالیږي کلورم پیناکال. د دې 80 مختلف سټرینز دي. سټرینز دراصل قسمونو ته ویل کېږي. د سټریپټوکوکس نیمونیاي چې د هغې په وجه باندې نیمونیا لګي نو پای کې د 23 چې کوم سټرینز دي قسمونه دي د هغې خلاف ایمونایزیشن یا ویکسینیشن موجود دی.